نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال عند الله السبعة عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشرة أمثاله وعمل ب700 وعمل لا يعلم ثوابه الا الله. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې تمام اعمال د الله په نسبت باندې په و قسمه باندې دي. و قسمه اعمال دي. الاعمال عند الله السبعه عملان موجبان دو عمل دي چې هغه واجبون کې دي. وعملان بامثالهما او دو عمل دي سری چې داغه اجر داغه بدله داغه په مثل باندې را. وعمل بعشرة امثاله او یو عمل دی چې داغه بدله په لس چند باندې را. وعمل ب700 او یو عمل د سری چې داغه بدله په وسو باندې را. وعمل لا يعلم ثوابه الا الله او یو عمل د سری چې داغه ثواب الله ته معلوم دی، داغه ثواب چاته نه دی معلوم. دا و قسم اعمال شو. وزدری و قسم اعمال تفصیل مخکې فرمای چې دا و قسم اعمال کم کم دي. نو فاما الموجبان هر چې هغه دو عمل دي چې هغه واجبون کړي. وزدا کم دو داسې عملونه دي چې هغه واجبون کړي او څه شی واجبوي په انسان باندې. نمبر 1 فمن لقي الله تعالی څوک چې د الله سره میلاو شو یعبد مخلصا لا یشرک به شیئا په داسې حال کې چې خالص د الله عبادت کوي او د الله سره هیڅ شریک کړي نه. نو یو دا واجبون کړي او څه واجبوي؟ وجبت له الجنه دغه انسان د پاره جنت واجب شي. نو خالص د الله عبادت کول، د الله سره شرک نه کول، دا د انسان د پاره جنت واجبوي. او دویم نمبر واجبون کې څه شری؟ ومن لقي الله تعالی او څوک چې الله سره میلاو شو، ملاقات او شو، قد اشرک به او در الله سره شریک جوړ کړي نو یو دا واجبون کړي. وزدا په انسان باندې څه واجبوي؟ شرک په انسان د پاره څه واجبوي؟ وجبت له النار درې انسان د پاره اور واجب شو، دا انسان جهنمی دی. نو دو عملونه چې دا واجبون کیو، یو خالص د الله عبادت کول، شرک نه کول، دا انسان د پاره جنت واجب کی. دویم نمبر واجبون کې چې انسان د الله سره شرک کوي، شریک جوړي او پر سي حال کې مړ شو الله طرف ته ورسېره، نو د دې انسان د پاره جهنم واجب شونه. دا دوا و عملونه کې دو واجبون کړي. ورپسې دویم عمل ومن عمل سیئه جزي بمثلها. هغه دو عملونه چې داغه جزا داغه په مثل باندې و. وس هغه دو عملونه کوم دي؟ ومن عمل سیئه چا یو عمل د بدی وکړه، ګناه وکړه، جزیه بمثلها دته به بدله دغه په مثل باندې میلاوي. الله دې نه کوي چې دې انسان ته ګناه بدله یو په لس باندې ورکی یا یو په وسو باندې ورکی یا بغیر حساب ورله ورکی، بلکې دغه د بدی بدلم اقر هغه په مثل باندې را. ورپسې دویم نمبر چې بدلې په مثل باندې را. ومن هم بحسنه جزیه بمثلها. یو انسان د یو نیکی اراده وکړه او اراده په خیر اراده و چې دا نیکی وکوما او بیا د سوجوهات په بنیاد باندې هغه ونشوه، نو دل الله تعالی دا که په مثل باندې یو نیکی ورکی. نو ګناه کول دا ګناه په مثل باندې بدله الله ورکی. د یو نیکی اراده کول الله پاغي باندې هم دل یو نیکی چیرې نو دا ورکی. نو دا په و اعمالو کې هغه دو عملونه چې دغه جزا دغه په مثل باندې انسان ته میلاویږي.
ورپسې هغه عمل 5 نمبر هغه عمل چې د هغې بدله په لس باندې میلاویږي ومن عمل حسنة او یو سړي نیک عمل وک دا کومه اراده چې کړې وه دا عملي کو نیک عمل وکړو جزیه عشرا دله د هغې بدله په لس باندې میلاو شي کم از کم الله وله په لس باندې ورکړي او بیا 6 نمبر هغه عمل چې هغه په 100 باندې الله چې دی نو دا ورکوي ومن انفق ماله فی سبیل الله تعالی یو انسان خپل مال د الله په لار کې خرج ضعف له نفقة الدرهم دله چې کوم دی نو زیاتیږي دا یوه نفقه دا یوه صدقه د یو درهم ب700 پورې قرآن کې الله تعالی هلته کې 3 سپاره کې د هغې تذکره کوي کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه مثال د یو دانې دی چې دا ځمکه کې واچولی شي او هغه یو بوټی راوخیږي او هغه یو وږي ونسي او په هر وږي کې سل دانې دا یوه دانه الله تعالی په 100 باندې بدله کړه نو دا هغه عمل چې په 100 باندې الله بدلی یو انسان د الله په لار کې یو درهم خرج که الله یې په 100 باندې بدل کړي والدینار ب700 دینار او دغه شانتې یو دینار الله دا په 100 دیناره باندې انسان دا بدل کړي اخیرنې دا 6 عمل شو اخیرنې 1 نمبر عمل چې د هغې جزا الله ته معلومه ده نه د هغې الله په 10 چنده باندې جزا ورکوي نه په 100 باندې جزا ورکوي نه د هغې دپاره یو خپل مخصوص تعداد چې کوم دی نه مقرر شوی دی هغه کم عمل دی چې هغه عمل د هغې جزا صرف او صرف الله ته معلومه ده انسان تر هغې مقدار نه دی معلوم نو نبی علیه الصلاة والسلام اخر کې وفرمیل والصیام لله تعالی روجې دا خالص د الله دپاره دي لا یعلم ثواب عامله الا الله د دې د عامل یعنی د روژه نیونکي ثواب چې دی نو دا صرف الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم نو د روژې اجر دا د الله نه سوا بل چاته نه دی معلوم نه الله دا وفرمیل چې د یوې روژې بدله زه په 10 باندې ورکوم نه یې دا وفرمیل د یوې روژې بدله په 100 باندې ورکوم بلکې الله تر هغې اجر معلوم دی د الله په علم کې را چې په روژه باندې الله تعالی څه ورکوي همدغه شان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان ربکم یقول ستاسو رب چې کوم دی نو فرمایي کل حسنة ب10 امثالها هر یو نیکي دا په 10 چنده باندې الى 700 ضعف تر 200 چندو پورې یعنی د 10 نواله تر 200 پورې الله یو نیکي بدله ورکوي خو د روژې باری چې کله راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل زما رب فرمایي چې والصوم لی وانا اجزي به روژه خو خالص زما لپاره ده او زه به د دې بدله ورکوم زه خالص په زه د دې بدله چې دی نو دا ورکوم روژه خالص د الله د رضا لپاره ده ځکه روژه دا یو مخفي غونته کې عمل دی یو پټ عمل دی د دې نه څوک نه خبریږي یو انسان مونځ ته ولاړ دی خلک یې نه چې دی مونځ کوي یو انسان حج له لاړ د احرام تړلی دی خلک ورته ګوري چې د احرام تړلی دی چې دی حج له تللی دی همدغه شانتې یو انسان زکات ورکوي خلک یې ګوري چې هلې زکات ورکوه خبر شي خو روژه یو انسان ونیوه او چې کله یې ونیوه نو دا روژه د انسان پرې بدن پورې ښکاري نه بلکې دا خالص یو مخفي عمل دی یو پټ عمل دی خالص د الله د رضا لپاره او دا انسان چې دا روژه نسی دا هم خالص د الله د یری نه نسی او خالص د الله د رضا لپاره نسی ځکه چې یو انسان روژه که نه نسی او خوري او دی په یو ګرمۍ کې ورغی یو غسلخانې ته ورننوت نو هغه ټیم کې د ده سره هېڅ کوم نشته خو هلته کې دی خوله کنګالی او بیا د هغې نه وروسته چې دی لاړې توکي خوله صفا کوي چې هسې نه څه قطرې زما هغه د حلق نه دننه تیری نشي نو دا خالص د الله نه یریږي ځکه بهر څوک نشته چې دله پیغور ورکړي دغه ځای چې دی د اوبو نه منه دی خالص د الله د یرې نه دی روژه ماتې په ټیم کې دی دسترخوان ته ناست دی او هغه ټیم کې خوراک موجود دی د ماښام د ټیم داخلېدو نه مخکې دی هغې ته ګوري خو بلکې دی یو لقمان وړی د هغې نه نه اوچتی دا خالص د الله د یرې نه په دې وجه رسول الله مبارک فرمیل الصوم لی روژه خالص زما لپاره ده وانا اجزي به او زه به د دې بدله ورکوم وس الله یو عظیم ذات دی الله چې د خپل شان مطابق بدله ورکوي واقعي د هغه به ډېره زیاته لوی اعلی بدلی زمونږ عامه مشاهده دا ده چې یو سوالګری راغی او هغه سوالګری د یو غریب نه سوال وکړي نو هغه غریب
د خپل وس مطابق دغه سره تعاون وکړي که چېرته کې یو خس مالدار خواله ورغې هغه د خپل وس مطابق تعاون کوي که چېرته کې د هغې نه سوا یو مالدار له ورغې دغه شان د یو ملک بادشاه له ورغې هغه بیا دله چې کوم دی نو چیک کټ کوي د 4-5 لک روپو همدغه شانتې رب کائنات یو ډیر عظیم ذات دی و چې په روژه باندې هغه په خپله باندې انسان له بدله ورکوي نو دا په روژه باندې به څومره لویه بدلی 9 نمبر عمل دا چې د روژې د هغې د کم ثواب الله ورکوي د هغې علم صرف او صرف الله ته دی دلته نبی علیه الصلاة والسلام د روایت کې داسې لفظ راغی چې الصوم لی وانا اجزي به روژه خالص زما دپاره ده او زه به ردې بدله ورکوم بعض علماو لیکلي چې الفاظ داسې دي چې الصوم لی وانا اجزا به روژه خالص زما دپاره ده او زه په خپله د دې بدله یم یعنی الله به خپله رضا د انسان له په دې روژه کې چې نو دا ورکړي نو چې الله تعالی په دې روژه باندې انسان خپل کی نو دا تمام کائنات دا بیا د الله دی دا تمام کائنات دا د انسان بیا وګرځېدل په دې وجه باندې رسول الله مبارک فرمیل چې دا 9 قسمه اعمال دي اخرنی عمل دا د روژې دی چې د هغې علم د هغې د ثواب علم هېڅ چاته نشته سوا د الله نه الله تعالی دې موږ او تاسو له د صحیح روژو نیولو توفیق راکړي او په روژو باندې چې کم اجر الله انسان له ورکوي الله کم برکتونه ورکوي الله دې په هغه برکتونو کې موږ او تاسو ټول راونغاړي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین